نن یا سبب د اسلامی کال دویمه میاشت سفر شروع کی. اول د محرم میاشت وه، بیا اوس دا به د سفر میاشت او د هغې نه پس به بیا ربیع الاول میاشت. اسلام د تمامو توهماتو او د وسوسو د هغې نفي کوي، د هغې د نشتوالي حکم هم کوي او د هغې د نشتوالي دپاره مختلف ذرایع هم استعمال کړي دي. په ابتدا کې د خلقو دا دستور او رواج چې خلقو به د الله جل جلاله سره شرک کوي، وی ځکه الله جل جلاله د دې دومره کائنات دا نظام د آسمانونو د ځمکو د ځنګلونو د غرونو د دریابونو دا دومره نظام به په خپله باندې څنګه چلی، خامخا د هغه دپاره د مددګارانو ضرورت دی. نو خلق به لګېدل او د خپلې وسوسې د خیال او د وهم مطابق به د الله جل جلاله سره په دې کائنات کې شریکان او حصداران مقررول. د اسلام پر راتلو باندې د دین توحید پر راتلو باندې الله جل جلاله هغه عقیده د شرک ختمه کړله او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اولنی حکم د دې اے د الله نبی مونږ ته د دې خپل رب تعارف وکړه، مونږ ته د دې خپل رب صفتونه ذکر کړه چې ستا قاعده وایي چې وایي کله یو شی اولا ذکر شي په اسم صریح سره نو بیا به ذکر کې په ضمیر سره. پکار دا وه چې الله احد وویلی شو، اوس یې ویلي وې چې هو الصمد، لیکن بیا یې هغه اسم ظاهر د الله هغه مبارک اسم ذات دوباره ذکر کو، اشاره کوي دې خبرې ته چې هسې نه دی انسان ته چېرته په سوچ او په فکر کې دا راشي چې دا کوم صمد دا بېنیازه دا صفت دا به چېرته د بل چا هم وي، نو بیا یې ورسره د الله ذکر وکړو چې الله الصمد، دغه الله چې مخکې درته ویلو چې دا یکتا دی، دا یکی یو دی، ذاتن او صفتن د ده سره څوک شریک نشته. دغه یکتا ذات د صمد دی، یعنی په هر کار کې هر څوک ده ته محتاج دی، لیکن دا الله په هیڅ یو کار کې هیڅ چاته په هیڅ وخت کې محتاج نه دی. دغه الله صمد ذات او بیا یې ورته وفرمیل چې د دې الله د چا سره رشته نشته، نه د چا سره رشته د پلارګیرۍ شته او نه د چا سره رشته قرابت خپلولي او تعلق هغې د زویوالۍ شته دی. ویې فرمیل لم یلد ولم یولد. او بیا یې وفرمیل چې که څوک دا دعوه کوي چې یاره زه به د الله سره برابرۍ وکړم لکه په بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام په امت کې، اگر چې موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته هم راغلی و، قبطیانو ته هم راغلی و، د موسی علیه السلام په امت کې فرعون دعوه وکړله چې انا ربکم الاعلی، لیکن الله ورته د خپلې خدایۍ هغه اظهار وکړو چې ته خدای نه، ځکه خدای هغه دی چې هغه طاقتور وي، هغه د چا د هیڅ حکم نه عاجز نه وي. او ته ځان ته څنګه رب وې، ته خو دومره عاجز یې چې کله مې اوبو ته وغورځولې بیا دې د اوبو نه د راویستلو طریقه درله نه درتله، په هغې کې مې سره د خپل هغه د لکونو د لشکر نه تباه و برباد کړي او تر ننه پورې ستا نوم نشته دی. الله په سوره اخلاص کې خپل تعارف وکړو چې ای پیغمبر علیه السلام زما تعارف او پیژندګلي هم دغه ده د خپل امت ته او د خپلو مخاطبینو او د خپلو اورېدونکو ته بیان.
او یوه دا طریقه نه ده هغې سره دا ثابته کړه ده چې دا تمام دلایل دلالت په دې باندې کوي چې الله وحده دی لا شریک له دی د هغه سره څوک شریک نشته دغه رنګې په اسلام خلقو د توهماتو یو لوی جماعت د ځان دپاره جوړ کړی دی د شپې ځان له توهمات وي د ورځې ځان له توهمات وسوسې او خیالات په میاشتو کې هم د ځان دپاره جوړې کړي دي چې په څوک سره ملاقات کېږي هغې کې هم د خپلو توهماتو او د خپلو وسوسو نه مجبوره دي الله جل جلاله یو کلیه ذکر کړې ده او د هغه کلیې په بنیاد باندې دا ویلي دي چې د خیر او د شر مالک زیمه که تا ته د شپې خیر رسیږي دا زما د طرف نه دي که تا ته د ورځې شر رسیږي دا زما د طرف نه دي د یو ځناور او د یو انسان په لیدو باندې تا ته خیر او شر نه رسیږي د یو انسان د یو حال درته وکړه ده بیا په دنیا کې هیڅوک نشته دی چې دغه خیر دا ستا نه منع کړي دا خیر ستا نه بند کړي ته به په تقدیر باندې عقیده ساتي او موږ په تقدیر کې وایو چې والقدر خیره وشره من الله تعالی ما ته که خیر را رسیږي ما ته که شر را رسیږي دا خیر او شر دواړه دا ما ته د الله د طرف نه را رسیږي نو ځکه اراده وکړه ده د صحت د مالدارۍ د خوشحالۍ د سهولیاتو د راتللو د نفع او د فایدې اراده وکړه ده نو هل هن ممسکات رحمت آیا دغه غیر الله چې تا به د ځان دپاره ده په جاهلیت کې رواج ده چې د یو بیمار سره میلاوېدل دا به ذریعه د دې وي چې د هغه بیماري به تا ته وملکي لکه نن هم دا شته زکام والا ملګری ټوخي والا یو انسان وي هلکه وایي ورته مه نږدې کېږه ولې وایي د ده دا زکام به په تا باندې ولګي د دا ټوخۍ به په تا باندې ولګي یو 2 کاله مخکې په مونږ باندې بیماري راغلې وه که نه وه راغلې چې هغې ته څه وي هغې ته کرونا بیبي ویله اوس دا کرونا وه په جوماتونو کې په سرکار د سرکار د حکم لاندې په جوماتونو کې د 2 خپو دپاره شکلونه کېښودلي وو وی کم سے کم د 1 فوټ او د 1 فوټ نه د 1 ګز او د 2 ګزو په مقدار باندې به د یو بل نه څنې لرې ودرېږي او بیا ماشاءالله مونږ خو دا پښتانه هم لږ لږ مسلمانان یو لیکن چې هغه کوم په مسلمانۍ کې کمزوري دي هغوی په جوماتونو کې جمع پرېښودې دي حرمین شریفې چې دا زمونږ د عقیدې مرکز دی مرکز هلکې هم په صفونو باندې د خپو نشانات یې لګولي چې هر سړی به په دقه د قضیې باندې ودرېږي ډېر به تاسو نه ودرېږئ ولې وایي ځکه چې کرونا دا داسې یو بیماري ده چې دا د یو انسان نه بل انسان ته لګي حالان کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا عدوه 1500 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام د هغه خلقو د دغه توهماتو د رد دپاره په زبان د وحی باندې وفرمیل چې لا عدوه ای پیغمبر علیه السلام د خپل امت ته ووایه چې د جاهلیت دا توهمات پرېږدئ په بیمارو کې تعدي او تجاوز د یو نه بل ته نشته دی خو چونکې امت نن په وسوسو کې دی د الله په کلام او د پیغمبر علیه السلام په اقوالو په اعمالو باندې عقیده نه وه نو چې کرونا راله کافر ملکونه خو اصلي کافر لیکن د مسلمانانو په ملکونو کې حتی چې په حرمین شریفین کې په عمرې باندې پابندي ولګېده په حرمین شریفینو کې د جمع په مانځه باندې پابندي ولګېدله حالان کې لا عدوه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو صحابي راغی دا دیهاتیان دا باندو والا خلک چې دا ډېرې عجیبې خبرې کوي یو دیهاتي ورته راغی چې یا رسول الله ته ماته وایې چې لا عدوه په بیمارو کې تجاوز نشته د یو بیماري د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي حالانکه ما خو په خپل کور کې کتلي دي چې لګي وی څنګه وی زما د اوښانو باره ده زما د اوښانو غوجل ده په هغې کې په یو اوښ باندې خارخ راغی او د دې یو د خارخ د راتلو د وجې نه په باړې کې چې څومره اوښان ولاړو ټولو ته خارخ ولګېد هغه دی چې په ځناورو کې یوه بیماري د یو نه بل ته لګي نو په انسانانو کې خو هم دا بیماري د یو نه بل ته لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چونکې دیهاتي و داسې ورته ونه وي چې ته خو ما ډېر هوښیار ګڼلې او یا خو ما دا ستا نه توقع هم نه وه په لنډه یې ورته ختم کړله چې دا تا چې کومه وسوسه ده دا ستا چې کوم خیال دی نو دا راله جواب راکړه چې فمن اجرب الاوله هغه اولنی چې د ټولو نه و چې په هغه باندې دا خارخ راغلی و فمن توب په هغه باندې راغلی و په ده باندې دا خارخ چا لګولی نو په خپله به وي چې په دې اولني باندې دا بیماري د جرب دا بیماري د خارخ دا پې د الله د طرف نه راغلې ده چې په اول باندې د الله د طرف نه راغلې ده په دې نورو باندې د الله د طرف نه راغلې ده دا د دې یو د بیمارۍ د وجې نه بل ته دا بیماري نه ده لګېدلې لیکن د دې په مقابلې کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا عدوه په بیمارو کې تجاوز نشته او په بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې فر من المجذوم فرارك من الاسد لکه څنګه چې د زمري نه د هغه د حملې نه ته یریږي او د هغه نه تېښته کوي نو دغه رنګې چې کله په یو انسان باندې بیماري لګېدلي نو د هغه نه هم تېښته کوي یو طرف ته وایي تجاوز نه کوي او بل طرف ته وایي د بیمار نه ځان ساتي عزتمندو بیماري دا د الله د طرف نه ده او دا بیماری دا د الله د غضب د الله د عذاب دا د هغې یو اظهار دی دا د هغې یو نمونه ده کله چې خدای پاک د چا نه ناراضه شي د هغه د څه عمل په بنیاد باندې د هغه د څه قول په بنیاد باندې خدای پاک په ده باندې بیماري راولي دا بیماری دا د الله د عذاب یوه نمونه ده تا ته پیغمبر علیه السلام تعلیم درکړی هغه چې په دې دارالعلوم حقانیې کې څومره استادان او څومره طالب علمان په کرونا کې بیمارانو کې لابه کې به ناست ورته چا له به یې سر مالش یو عالم ښکلې نکته لیکلې ده چې دا پیغمبر علیه السلام ولې فرمایي چې لا عدوه چې د یو بیمار نه بل ته بیماري نه لګي وایي د دې وجه دا د پیغمبر علیه السلام دا نفي کړې ده دا د دې لپاره چې په دې بیمار کې مایوسي او ناامیدي پیدا نه شي چې دې بیمار له ته خواله نه ورځي د بیمار پلیټ نه استعمالې د بیمار تولیه نه استعمالې او بیمار دې په شیشو کې بند کړی دی چې هله خواله ور نه شي ورنه بیماری به درته ولګي اخو اسی بیمار و زړه تنګ و زړه خفه او تم خواله د ګپ شپ دپاره نه ورځي د تعلق د ساتلو دپاره ورله نه ورځي په هغه کې به مایوسي پیدا شي او د هغه مایوسۍ او د ناامیدۍ د وجې نه به د هغه په بیمارۍ کې نور هم زیاتوالی راشي نو آقای دو جهان ولګېد ویې فرمیل چې لا عدوه په بیمارو کې تجاوز نشته د بیمار له به تسلي ورکې د بیمار به دلجویي کې لکه پیغمبر علیه السلام په خپلو تعلیماتو کې مونږ ته دا ویلي دي چې کله یو بیمار له ورشي په دې سینه به ورته ښکلی لاس کېږي په دې سر باندې به ورته لاس کېږي او ورته به دا ووایي چې طهور
لا بأس ان شاء الله د بیماری نه ما ان شاء الله پاکیدونکې او دا بیماری راتل تا خو د ژوند سره تړلې دي ان شاء الله خدای پاک به د دې بیماری نه خلاص کړي. اوس دا چې هغه ته وویل چې طهور لا بأس ان شاء الله دا هغه زړه دې غټ د هغه په زړه کې تسلي راغله امید پیدا شو د ناامیدۍ او د مایوسۍ د ختم کولو دپاره وفرمیل چې لا عدوه. دویم یې وفرمیل چې ولا طیرته پخوانی زمونږ میندې چې وې که ستاسو پته نه لګي زمونږ او به دا کار کله ناکله کوو ما لیدلي دي چې کله به د کور نه راوتو او وبه یې لیدل چې هلته کوترې ولاړ دی کوترې پېژنې د سپی بچې هغه ولاړ دی هله بچې بیا راواپس شي ولې بیا کوترې ولاړ دی هسې نه خدای دې خیر کړي چېرته ورنشي ګاډي اکسیډنټ ولې یا دې بل څه چل ولکړي دا به د هغوی هغه بدفالي وه او چې به ور ووتې او بیا وکتل چې دیر بابا چې په لاره کې روان دی هله بچیان په مخونو بیا خو شاباس شاباس زر زر ځه په دې به نیکفالي وکړله. دا نیکفالي او بدفالي دا په جاهلیت کې وکړه. هغوی به چې یو کار کو نو رابلل ونې ته به ودرېدل په ونه کې به چېرته چنچڼه ناسته وه یا به پکې بله مرغۍ وه اوبې نشته نو چې په سیده به لاړه بس بې دا کار مې شوی لیکن که خی طرف ته یا ګس طرف ته به لاړه نو بیا به ویې وروره خدای دې خیر کړي دا کار زما دپاره د خیر نه دی بیا به د هغه کار نه هغه څه شی شو منع شو. آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې لا طیرته بدفالي نشته سپیرتو نشته بلکې چې څومره کارونه دي دا د الله د طرف نه دي که تا ته خیر رسیږي او که تا ته شر رسیږي دا خیر او شر دا دواړه د الله د طرف نه دي دا د مرغو په الوزولو باندې چې هغه ګس نیغه لاړه نو خیر دی او چې ګس طرف ته لاړه نو شر دی د دې سره هېڅ تعلق نشته. که دا مرغۍ تا د دې ونې نه نه وی پاسولي دا به په خپله پکې ناسته وه که نه ناسته به کتله به دا خو راغلې وه مزې اغستې خوندونه د ونې نه اغستل او بیا به د دې ځای نه څه کېده پاسېده دا خو د مرغۍ سره ظلم وکړو چې هغه دې وویشته او هغه دې څه کوله پادسوله. دغه رنګې یو دریم په هغوی کې دا وه چې کله به د چا په کور کې یو سړی په ناحقه باندې مړ کړلی شو نو د کور وارثانو به وي هغه دی وي هغه ماښام راغلی دی او په دې بلۍ باندې درته ولاړ دی او هغه وایي چې تاسو تر اوسه پورې ولې زما انتقام نه دی اغستی زما بدلم ولې تر اوسه پورې نه ده اغستی بس دا به یې د ځان دپاره یو وسوسه یو وهم او خیال جوړ کړی بیا به د قاتل نه انتقام اغستو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولا هامته د مړو د اډوکو نه د روح راوتل او بیا په چت باندې کېناستل د دې په شریعت کې او د دې په دین کې او د عقیدې په بنیاد باندې د دې دپاره هیڅ حیثیت هم نشته. بعضې خلک مونږ ورته الو وایو چې دا یو پرنده ده منحوسه نه ده لیکن خلکو منحوسه او بې برکته ګڼلې ده چې کله دا د چا کور ته په چت باندې کېني بس وایي په دې کور کې به خامخا نن مړی کېږي مړي د چا په کور کې څه دي نه کېږي. پخوانو ابیګانو بړي وی چې کله به د شهدو مچۍ راغله د شهدو مچۍ به راغله او د دې مخې ته به داسې واوړېده را واوړېده بیا کېدای شي نن به انشاءالله زموږ کله ډېر خوږ مېلمه به راکره څه کېږي راځي به او چې کله به د سترګې رپ مپ وو نو بیا کومې چې خدای دې خیر کړي څه خو کېدو واله دي. شریعت وفرمیل چې ولا هامته دا کیسې میسې په دین کې نشته او د دې کیسو سره خپله عقیدې تعلق ساتل دا علامه د عقیدې د کمزورۍ ده. او په آخر کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې یعنی په جاهلیت کې د خلقو دا عقیده وه چې دا اسلامي میاشت چې نن شروع شوې ده او یا به ماښام ته شروع کېږي
وی دا سفر نه ده، دا صفر ده، صفر دا خالی ده، دا بے برکته ده، دا منحوسه میاشت ده، په دې کې به هیڅ د خیر او د خوشحالۍ کار نه کوو. آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولا سفر، د سفر په میاشت کې نحوست نشته. اوس دا ده چې په دې قرآن کې خو هم د دې نحوست ذکر شوی دی، لکه په قوم ثمود باندې چې کله عذاب راغی نو هلته کې فرمایلی دي ریحا صرصرا فی ایام نحسات، مونږ په هغوی باندې یو سخترینه هوا راولېږله، ریحا صرصرا فی ایام نحسات، په داسې ورځو کې نحسات چې هغه بې برکته وي، هغه منحوسي او سپیره وي. نو د دې په مقابلې کې په قوم عاد باندې خو هم راغلي 7 لیال و 8 ایام حسوما، په هغوی باندې چې الله جل جلاله عذاب نازل کړی هغه 7 ورځې او 8 شپې، هغې ته هم سپیره ویلي دي. نو بیا خو په دې هفتې کې اړو د سره 1 ورځ د برکت والی نشته، د سره د خیر کار به نحوست او بې برکتي په ورځو په میاشتو کې نشته. خو چونکې د انسان په خپل ځان باندې علم څه شی دی؟ حضوري دی، لیکن باوجود د علم حضوري نه چې د ده په خپل ځان په هر حرکت باندې علم شته دی، بیا هم د علم حضوري باوجود د خپلو ګناهونو نه، د خپل بدن نه چې څومره د ده نه اعمال صادریږي د هغې علم ورته نشته. نو ځکه د نحوست او د بې برکتۍ نسبت ورځو ته کوي، میاشتو ته کوي، انسانانو ته کوي، ځناورو ته کوي، حالانکې نحوست او بې برکتي دا د انسان د خپل بدن ایجاد دی. که دې انسان نیک اعمال کول په ده باندې به الله جل جلاله چرته د نحوست او د بې برکتۍ والا حالات نه راولي. و چې دې ګناه کوي ما اصابکم من مصیبت من قبل ان نبرأها، انسانانو ته چې کوم مصیبتونه راځي دا د انسان د خپل بدن د اعمالو په بنیاد باندې راځي. دا انسان چې کوم اعمال کوي د دې اعمالو په مقابله کې د الله د طرف نه فیصله کیږي، بیا هغه فیصله د اعمالو حسنو په مقابله کې په خیر باندې کیږي، او د ناکاره د ګناهونو په بدلې کې هغه په بده باندې کیږي. نو نحوست او پلیتي دا د انسان په د خپل اندرون کې ده، دا د ورځو او د شپو په بنیاد باندې نه ده. د سفر مبارکه میاشت چې په اصطلاح د علماو کې دې ته السفر المظفر وایي، ولې هغوی به ورته وایي چې سفر صفر دی، خالی ده. علماو ورسره یو صفت ولګو چې السفر المظفر دا هغه ښکلې بهترینه میاشت ده چې په دې کې د الله د طرف نه د دې انسان سره د خیر، د کامیابۍ، د غلبې د هغې فیصلې الله جل جلاله د ده دپاره کوي. نو نن ډېرې میندې او خویندې کله سهار وختي د خپل کور مخې ته اوبه اچوي، ولې؟ وایي د سفر میاشت راغلې ده چې چېرته راکړه نحوست رانشي. دغه رنګې په دې میاشت خلک ودونه نه کوي، وایي ځکه دا د سفر میاشت ده د نحوست ده، دا واده به مبارک نه وي. ملګریا د واده نامبارکي هغه ستا د وجې نه ده، د واده نامبارکي او د واده بدوالی دا د سفر د میاشتې د وجې نه دی. دغه رنګه خلک په کورونو کې مکمل لګیا یې روزانه دا چتونه متونه دا هر څه صفا کوي، ولې؟ وایي د نحوست میاشت راغلې ده، د دې جارو په ذریعه باندې د کور نه نحوستونه څه کوم؟ لرې کوم. دا کور ستا منحوس دی. دا د سفر د میاشتې په راتلو باندې په دې کې نحوست نه دی راغلی، په دې کې تا تلاوت نه دی کړی، په دې کې تا ذکر نه دی کړی، په دې کې تا نوافل نه دي کړي، په دې کې تا الله ته جړلي نه دي، په دې کې تا د الله د دنیا نافرمانۍ کړې دي،
دا نحوست دا ستا دغه بد عملو په بنیاد باندې دی او دا د سفر د دې مبارکې میاشتې په راتلو باندې نه دی. نو دا د سفر مبارکه میاشت ده. پکار دا ده چې زمونږ په کورونو کې د کومو خلکو په ذهنونو کې دا د دنیا بدعات او رسومات کې څومره بځوي. نو چې د چا په کورونو کې د دې میاشتې په باره کې که نارینه دي او که زنانه دي، زنانه نه دي، هغه د خپلو بچو ته په دې ورځو باندې تور تور هغه څیزونه اچوي. کلنډرانو ځان ته څه اچوي؟ تورې تسمیې غونته کیسې رنګونه ورته اچولي. وایي ولې بچیه؟ وایي دا درته ځکه اچوم چې د سفر میاشت راغلی دی چې ته بې برکته نه شي. هغه دی بې برکته، هغه په دې رنګونو منګونو باندې د بې برکتۍ نه نشي وتی. هغه به د بې برکتۍ نه هله وځي چې ته جومات ته مانځل راولېږي. ته په کور کې قرآن ته کښېنې، ته په کور کې کښېنې او هغه ستا خدمت وکړي، هغه ستا سره د محبت او د همدردۍ اظهار وکړي، هغه د خپل ګاونډي سره د محبت اظهار وکړي. نو چې په کومو کورونو کې د زنانو یا د نارینهو په ذهنونو کې دا خیالات او وسوسې وي چې یاره مبارکه میاشت راغلې ده او دا د نحوست واله ده. چونکې خلکو ته د شریعت د مسایلو علم نه وي، د شریعت په خلاف باندې د رسم و رواج او د محلي او د علاقې د مسایلو هغه ورته چې علم وي. نو عزتمندو دا عقیده دا د نارینه او زنانه د خپلو ذهنونو نه وباسي، د الله سره تعلق قائم کا. مبارکه میاشت ده چې په دې مبارکه میاشت کې الله په تا باندې خپل رحمتونه او برکتونه نازل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.